أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ بیشکا زراب خپل رب لرا ز عبادت کوم در رب خپل ولا اشرک به احدا او نشرکوم دغی رب خپل سرا هچا لرهم. قل تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی لا املک لکم بیشک ز مالک نئی مستاسو دپارا اختیار نلرم ستاسو پا حق کی ضرر ولا رشدا دفع کولو د تکلیف ولا رشدا او ند سخیگڑی درسولو. قل تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی لن یجیرنی من اللہ احد بیشکا ہرگز پناہ نشرا کولے ماتا من اللہ د پکڑ د اللہ نا د عذاب د اللہ نا احد حسوک ہم ولن اجد من دونه او ہرگز بزون ممم زب حاصل نکڑم من دونه بغیر دغی اللہ نا یا پا مقابل دغی اللہ کی ملتحدا سزید پنا الا بلاغا من اللہ ورسالاته مگر رسومز من اللہ احکامات د جانب د اللہ نا ورسالاته او رسومز پیغامون د اللہ. ومن يعص الله ورسوله او هاغ سوک چنا فرمانی وکړي د الله او د رسول د هغه فإن له نار جهنم پس بیشک وی بد د پار ور د جهنم خالدین فیها ابدا ہمیشہ بوی پدی کی ہمیشہ د پارا حتی اذا رأو آن تردی چی اوینی دوی ما حغ عذاب یوعدونا چی وعدی کولے کی گی دوی سرا فسیعلمونا پس زرد چی دوی تب پتو لگی من اضعف ناصرن چی سو کمزور دے پا اعتبار دا مددگار سرا و اقل عددا او سو کم دے پا اعتبار دشمار سرا. قل تورت اوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ادری نشت دے مات علم اقریب ما توعدونا چی آیا نزدے دے ہاغ عذاب چی وعدی کولے کی گستاسو سرا ام یجعل له ربی امدا یا مقرر کردہ دا حغید پارا رب زما امدا نیٹل لری زمان لری. عالم الغیب دغ اللہ عالم دے پا غیبو فلا یظہر علی غیبه احدا پس نخکار کوی اطلاع نور کوی نخبروی علی غیبه پاغی مغیبات اخپلو احدا ہچا لرهم الا من ارتضا مگر هاغ سوک چی خوخیشی من رسول یعنی رسول نو هاغ تبیا باز خبرون د غیب ورکوی
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه پس بشکا روانی کړي دی دغه الله یا چلوي روانوي دغه الله مخکې د دغه رسولنا او رستو ددنا رسودا څوکیدار فرشته محافظ فرشته لیعلم د دې د بار چې ښکاره کی الله تعالی ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې یقینا دوی رسولی دی پیغامونه د رب خپل واحاط بما لديهم او احاطه کړي د الله تعالی په هغه څه چې د دوی سره دی واحصى كل شيء عددا او شمار کړي الله هر یو سیز عددا پشمارلو سرا